أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د قرآن یو نوم دی فرقان او بینه دا نومی یخی دی هم تورات لا دای په ذکر کم راغلی فرقان او په قرآن کې یو صورت تی داغی نوم ځان لده فرقان. فرقان فرق کرنے والا د حق او د باطل په منځ کې تمیز کول والا منګ ته دا خو والا چې یره دا کره دی او کدا کوټه دی او د غلط او د صحیح په منځ کې فرق راوستو والا چونکه د دې دا صورت فرقان دی او دا د ترتیب د قرآن کې 15 نمبر صورت دی د اتلسمې سپاره اخیری حصہ او د 19مې سپاره پړومبنۍ حصہ مشتمل دی او په دې کې الله تعالی موږ ته کرا او کوټه ښوولي دي. د دې قرآن د دې سورت فرقان ابتدائی آیاتونه ډیر شاندار انداز دی. تبارک الذی نزل الفرقان چا چې نازل کړی دی هغه ګوره د برکتونو خاوند دی. په دې نه موږ ته دوه خبرې راځي. یو دا چې برکتونو والا نازل کړی دی نو چې دی چاته کره وي نابري شا کوي او دی چې چاته کوټه وي نابري شا کوټه. او دویمه ته دا نتیجه راوځي چې د کره انجام او د کوټه انجام به یو شان نه وي. کره به خپل انجام ته رسي او کوټه به خپل انجام ته رسي. د کرهو کسان د پاره ویلي دي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا چونکه کرهو کسانو د صبر نه کار اخیستی او د قیامت د جنت قیمت چې دی هغه صبر دے. نو جب وہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے قابل ہو گئے تو ان کو جنت ملے گا اور جس نے جنت کی قیمت ادا کرنے سے انکار کیا تو پھر جہنم ان کے لیے تیار. نو د کرو خلق و انجام سره جنت او د کوټو خلق و انجام هغه ډیر خطرناک ته. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا دی خلق لا دا خلق دا کوټه ولیدي ځکه چې دی د قیامت په ورځ یقین نشتا او د قیامت په ورځ د یقین نه کېدو د وجنا دی کذبوا بالساعه دی او دی لمن د جهنم تیار کړي دی. اولا والذین یحشرون علی وجوههم چونکه د دې کارونه ټول الټو نو دی به موږ جهنم تم الټا ورتاو کو. په عام کلچر کې په عام تهذیب کې کوټه سړی تا اکثر blaming personality, losing personality or talkative personality وي. هغه کسان چې په خپل د سکار نه هغه صرف کار دی چې په بل کې عیبونه لټي او د دې سړی نه چې تاسو کې نو د تا خپل کارکردګي نشو خوي خو وی پلانی د عمل غرق کو پلانی د ډپارټمنټ غرق کړي دی دا کله د پلانی د لاسه تبا دی د صرف په بل کې عیبونه لټي. کته د دنه دا تاسو کې چې حضرت ستا سکار کردګي ته هم دوره وخت دلته پاتې شوي نو د تا خپل پازیټیو کار نشو خوي د بیا دا عیبونه لټي. دا عیبونه لټول والا ته بلیمینګ پرسنالټي وي. د دې پرسنالټي بل ریزلټ دی دا لوزینګ پرسنالټي دی چرته سکار کولای نشي چې کم کار لګي هغه کار به وران کړي دی د ودانۍ نه دی لوزینګ پرسنالټي. او بلدا چې د په پرسنالټي کې یو بل خبره بیا داشي چې د صرف د ټاکینګ پرسنالټي صرف تش خبرې کوي. پرنس کانفرنس کې ډیر تکړی په سټیټمنټ کې په تقریر کې ډیر تکړی کارکردګي زیرو وي او کو فرض کا سو کارکردګي خي نو دا حسد د حسد والا پرسنالټي د ناسودي نو کو سو په خو نمبر او پاشي نو په ځای دی چې دی وي چې دی قابل دی وي مړه نقل کړي. نو الله تعالی د دغه پرسنالټي چې لوزینګ پرسنالټي دا او بلیمینګ پرسنالټي دا دغه ذکر په قرآن کې پړومبنه حصہ کې کوي چې دا خلق کوټه خلق ته دا د کار نه دی کار صرف په خلقو کې عیبونه لټول دي. دا دومره ضرور دی چې د وخت پیغمبروم د دین اخلاص نه دی نو صاحب کتاب باندې الزامونه لګي
او په کتاب باندې مې الزامونه لګولي دي، نو کتاب الله را لېږلی نو په هغې کې هم نقصونه وباسي. نو پس کتاب په صاحب کتاب او په آخر کې بیا دومره زړور شي چې بیا په الله موچ نه خوري، نو بیا د الله په باره کې دغه د بلیم مظاهره کوي. نو الله د هغې صفت کوي. دا خلق چې دی که نه د دې خلقو ډومبنی صفت بدای چې دی بس چل کوي ان هذا الا افک افتراه واعانه علیه قوم آخرون. قرآن چې دی ته پړاو شي وی نه مړه دا دی دروغ وی، دا رضان نه جوړي. اب دا ته څوک چل خي، دلته یو استاد دی هغه ورته چل خي دا دی ځکه په قرآن کې مضامین ډیر زیات جوړ دي، په هغې کې د سماجیاتو په باره کې، د معاشرې په باره کې، د ساینس او د ټیکنالوژي په باره کې، د فلکیاتو په باره کې، د موسمونو په باره کې داسې جوړې خبرې دي چې وچ کین نٹ بی ډینایډ، د هغې ته انکار نشي کولی، چونکه حقایق خی. د حقایقو په جواب کې تاله پکار دی چې دلیل پیش کې یا ورته سرنډر شي، دی په ځای دی وی نه افتراه واعانه علیه قوم آخرون، دا د رضان نه جوړ کړي دي او بل څوک امداد کوي. او بیا دی نور په دیم زړه صبر ونه کی نو نور پسې خوارا شي. نو وی اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملا علیه بکرة واصیلا، پخوانی قصې دي ورسره مړه او څوک ورته لولي او دی بیا راشي موږ ته بیانوي. نو مطلب دا چې دی بیا په هغه باندې بلیم لګوي. او بیا چې کله په دې ونه شي نو بیا ورته پاخوي ما لهذا الرسول یاکل الطعام، بیا پرسنل الزامونه لګول شروع کی. هغه سبجیکټ اورینټډ نه چې دا پیغمبر چې کوم مضمون پیش کوي دا خو ډېر زیات صحیح مضمون دی، هغې طرف ته نه ځي، د دغه مضمون خلاف انکار چل ولا نه ورځي. نو دا پیغمبر خو ډوډۍ خوري، ما لهذا الرسول یاکل الطعام، دی خو ډوډۍ خوري، ویمشي فی الاسواق، او دی په بازارونو کې ګرځي. نو د ده نه مخکې کوم پیغمبر ډوډۍ خوړه، پخوانی پیغمبر، هغه ته پیغمبر ښکاري. حضرت ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، دی ټولو ډوډۍ خوړه. نو هغه ته پیغمبران ښکاري. د موجوده زمانې پیغمبر ورته باندې اعتراض دار چې دی خوراک خوري، ځکه دا بلیمینګ پرسنالټي ده، د ده رضا کول ډېر ګران دي. نو دی په آخر کې دا وایي چې دی خو یو خدا را چې دی ډوډۍ خوري، بل دا چې دی په بازار کې ګرځي، او بل دا چې د سره څوک ملګری نشته، دی د چا پیغمبر دی؟ د خدای استازی نه دی. نو ولولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، پکاره چې د سره یو فرشته وی کنه، یو فرشته وی، هغې په سپیکر کې اعلان کولی چې لکه اخوا شئ، د خدای پیغمبر راغی نو سروب داب خو به یې وکنه، داسې بیروبه چې دی بلال یوازې روان دي او بلال په ترخ کې یو څه خوراک دی چې هغه د هېڅ شي دپاره پوره نه دی، او رسول الله او بلال پې ګزاره کوي. دا پیغمبر دی. گویا کې په ظاهر دی چې د دلیل په جواب کې دلیل پیش کړي، صرف طعنه پیش کړي، او بیا په دې هم صبر ونه شي. نو وایي او یلقا الیه کنزن، دی مالدار ولی نه دی، د ته پکاره چې خزانې وسره، چیکونه کټ کولی، ډېر شی پیسې وسره، سرو سپینو ډیرانونه یې وسره، دا څنګه دی؟ او دا او تکون له جنتون یاکل منها، یې خپل باغونه وی، باغ نشته، پیسه وسره نشته، ملایکه وسره نشته، خوراکونه کوي. د ته موږ څنګه پیغمبر ووایو؟ ګوره چې دی پرسنل دغه باندې اعتراضونو باندې خپل ځان گزاره کوي او د دلیل په جواب کې دلیل نه پیش کوي، او دا د بلیمینګ پرسنالټي غټ نښه ده. دی وجه نه په هغې وخت کې په رسول الله گزار کو، اوس په دینی جماعتونو گزار کوي. د یو سړي چې کله جماعت ته او مانځه ته اراده نه وي، په دې جماعت کې مونږ نه کوم، د دې امام داسې دی، د دې مقتدیان داسې دي، دی په هغې بلیمز لګوي، نور په خپله د عبادت ته سمی نه وي. او بیا آخر کې دومره زړور شي چې وایي وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. دا خو جادو پې شوی دی. پوخان هم دا خبره ده، اوس هم ده، موږ وایو کوډي پې شوي، هغه به مې په د پیریان دي یا پیری دی یا دیوتا وخلی دی، موږ وایو دی بابا وخلی دی، هغو به وی دی زموږ د بوتانو په ازار کې دی، دا د بوتانو په ازار کې دی، په د جادو شوی دی، په د کوډي شوي دي، دی لیونی دی، یا په د پیریان راغلی دي. څنګه چې پوخاني خلقو به وی داسې اوسني خلق هم وی په پلاني سره ګیدړ څنګی دی، پلاني باندې پیریان دي، د پلاني مازغه خراب دي، مړه مینټل دی، مینټل. دا د بلیمینګ پرسنالټي او د کوټو خلقو دا یو نښه ده. پوخام داسې وه او اوس هم ده.
دا سړی چې بیا ډیر زړور شي نو بیا د رسول الله په ذات باندې ډایرک اعتراض کوي نو نیک سړی ته مخامخ وي وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا پیغمبر چې تا ویني کنه نو پتا پورې ټوکی کوي دا بلیمینګ پرسنالټي دا دومره زړور شي چې د خدای را لېږلی پیغمبر چې هغه ته د پرونه پورې وی دی امین دی او صادق دی خو چې کله نن هغه دعوت پیش کو نو ورته وایي دا سړی چې دی دا دی نو ورته په ټوکو کې څه وایي مذاق پورې کوي اهذا الذي بعث الله رسولا دا هغه پیغمبر دی چې خدای را لېږلی مطلب دې ته موږ پیشاړې وایو بیا وایي ان کادا لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها کو مونږ ټینګ شوی نه وی نه خو مونږ د خپلو بوتانو اړولو دا خو نعوذ بالله ډېر خراب سړی دی دی خو مونږ خرابوي په هغه پورې دی بیا وایي چې یوازې جو دی پیغمبر دی څه وایي لولا انزل علینا الملائکه بولې په مونږ په دې کې څه فرق دی د له ملایکه راځي نو مونږ له ولې نه راځي او بیا په آخر کې دومره زړور شي او نرا ربنا یا خدای مونږ په خپله ولې نه وینو ګوره څومره بلیمینګ پرسنالټیز چې دي دا د ازلنا تر ابده پورې یو شانت خویونه دي د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کم پرسنالټیز وو چې موسی علیه السلام سلیکټ کړي د راز دپاره او کوه طور ته لاړل او هلته په کوه طور هغه ته کتاب میلاو شو نو دا افراد چې د هغه سلیکټډ افراد او هغه د هغې نقیبانو هغې ته یې وی چېرې په ما کتاب نازل شو زه پیغمبر یم نو هغه وی لن نؤمن لک حتی مونږ په تا ایمان نه راوړو حتی نر الله جهرتن چې مونږ په خپله خدای وینو ګوره هغې وي نن نه 3-4 هزار پهلې بلیمینګ پرسنالټي هلته مو چې په خپله مې نه لیدلی په تا مې یقین نشته بلیمینګ پرسنالټي د رسول الله په زمانه کې مو چې په خپله مې نه لیدلی په تا مې یقین نشته او نن سبا کم خلق چې هغه وایي چې مونږ عقل پرس یو په عقلي طور چې یو شی ثابت شوی نه زه یې منم نه هغه هم دقه خبره وایي نو د 19 سپارې رنبنی الفاظ دا دي وقال الذین کفروا لولا انزل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرا ربنا مونږ چې په خپله نه لیدلې مونږ په یقین نه کوو او بیا دا پرسنالټي دومره اخوا شي چې دی بیا په آخر کې د الله په باره کې هم ډېره سپکه خبره کوي وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن رحمان ته تابعدار کنه هغه ته سرنډر شي کنه هغه ته سجده وکړئ دې ډېرې پیچاړ نه وي ومر رحمان رحمان لا سوکته انسجد لما تأمرنا دا ته چې موږ ته چا وینا کوي موږ به هغه ته تابعدار کیږو دا د دې د غرور انتها ده په دې کې هم سیمیلریټي ده څنګه چې فرعون ته موسی علیه السلام وی چې رب العالمین نو هغه ورته وما رب العالمین رب العالمین لا چاته وي څنګه چې فرعون وما رب العالمین وی دسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې بلیمینګ پرسنالټي وی ومر رحمان وی چې د دې ریزن سره وی د دې ریزن دا دی چې دا خلق چې دی بل کذبوا بالساعه د دې په قیامت یقین نشته په دې کې دې ته اشاره ده د چا چې په یوم احتساب او د قیامت په ورځ یقین نه هغې خوله ازادی او هر قسم له بکواس کوي او هغې ته په بکواس ځان بد نه ښکاري هغې په عالمانو پسې بد وی هغې په نبیانو پسې بد وی هغې په صحابهو پسې بد وی هغې په نیکانو خلقو باندې اعتراضونه کوي اینې د جماعت مولا کو په کڼاوه کوک شي نو هغه څومره بڑا چڑا کر پیش کوي خو کو فرض کا د اتھارټیز او د هغې سره هر څومره ظلم وکړي د هغې غږ نشي کولی ولې چې د په ذهن کې دا خبره ناسته چې دینی حلقې به څنګه بدنامیږي د دینی خلقو د بدنامولو دپاره د یو موقع نه ضایع کوي که په فیسبوک باندې که هغه سټیټس ورکولی او که هغه یو چینل چلولی خو د هغې دپاره د مختلفې طریقې استعمالی او د هغې بیسیک ریزن بنیادی وجه هغه د قیامت نه انکار دی کم خلقو چې په قیامت باندې یقیني هغې رپیږي هغې د هرې خبرې نه مخکې لشل پیرې سوچ کوي نو دغې د هغې اشاره کوي چې دغه قیامت دا کمینه چې دی مټکر دي د هغې د ته لږه پیکچر ښیو چې دا به څنګه وي نو د قیامت پیکچر ورته ښیي نو وایي وإذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا دا قیامت چې دی د لرې نه ویني که نه د هغې برړارې د هغې جهنم هغه برړارې د هغې هغه چنګارې به هغې دی واوري د ورایه به یې واوري دا جهنم به دې ته ګوري ته ویلی شي لکه ته یې مخامخ منظرې روان دی او غړمبېږي
چې پتا به څومره یاره تیریږي. نو ډومبنی تصویر یې ورته دا پیش کو چې که ته سین لیدل غواړې که نه نو ډومبی سین یې دا په ذهن کې کېده. دا یو حدیث دی چې د الله تعالی هر څه ایکسټریم دي. د الله تعالی رحمت هم په ایکسټریم دی او زحمت هم په ایکسټریم دی. وسنی د کورونا د زحمت ته ګوره چې ټوله دنیا یې راګیره کړې ده، دا په حقیقت کې د الله عذاب دی. نه تی نیکان بچتی، نه تی بدان بچتی، نه تی مالدار بچتی، نه تی خواران بچتی. ټول پس دغه کې دي څومره خلق چې څومره ایسوپي پالو کوي او څومره خلق چې څومره پروټیکټډ ځان تصور کوي، هغه خلق پکې بیا ډېر انوالو دی. دا ولې د الله د عذاب نه بچ کېده ګراني، او الله چې خفه شي د هغه رضا کول بیا ډېر ګراني. د دې حدیث نه پته لګي، فرمایي لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه نو ما تمعا بجنته احد. کو مؤمن ته د ایمان باوجود دا پته ولګي چې د خدای عذابونه څومره سخت دي، دی باړو په تمه نه چې جنت پر راکي. خو رحمتونه دومره ډیر دي. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه. کو عالم ته پته ولګي، کو کافر ته پته ولګي چې د خدای رحمتونه څومره ډیر دي، نو ما قنتا من جنته احد. هیڅوک به د هغه د جنت نه نا امید نشي. د کافر به امید پیدا شي چې شاید چې ما ورته بوځي. د دې وجې نه د الله عذاب هم ډېر زیات سخت دی او د الله رحمت هم ډېر زیات په ټاپ دی. نو کله چې تا ته د خپل د قیامت د جهنم هغه سټرکچر ښیي او د هغې هغه سینه منظر تا ته ښیي، نو په تا به غونې زیګ زیګ شي. بیا به ته چېرته د ښې خلقو په باره کې بلیمینګ اټیچیوډ نه اختیار او الزامونه به نه لګوې، ځکه الله به درنه تپوس کوي چې اوس ثابت کا. نو اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، موږ به په دغې جهنم کې یو تنګ ځای ته دینه نه باسو. څنګه چې پوخا موږ لاکپ وي، پوخاني لاکپونه به ډېر زیات تنګ وو، نو چې په لاکپ کې موږ بند کړو او هغه به تنګ وي او د ده به خپل سچویشن سي مقرنین دی به موږ تړلی. نو هلته به دې څه کوي، دعوا هنالک ثبورا، دی به وایي چې خدای ما مړ کړې. نو الله به ورته وایي چې یو پیره مرګ نه 100 پیرې مرګ وغواړه، اوس مرګ شتی نه د سره. او بیا دا چې د کوم کسان چې د ده سره یي د ده د چا دپاره دا نارواګانې کړي چې دی رضا کم، او د خپل لیډر د رضا کولو لپاره په بل لیډر پسې هغه خبرې کړي چې هغه ده ته پته چې زه دروغ وم. نو الله تعالی به هغه لیډران ورسره هم ژوندي کي او هغې لیډرانو ته او هغې معبودانو ته به چې تاسو ورته ویلي هغه به وایي چې موږ ورته نه ویلي دی هسې لیونی. نو هغه به د هغو جواب به دی ولکن متعتهم و آباءهم، پیسې دی وله خدای ډېرې ورکړې وې، نو حتی نسو ذکر د دې نه ذکر یېرو. کم خلق چې مالداري د هغې نه د ماسخوتن مونځ یېري. د مالدار خلقو اکثر ډینر یعنې د ماسخوتن روټۍ د شپې په 1 بجه یي، د هغې سارانۍ بریک فاسټ هغه د 10 بجو نه مخکې نه وي، ځکه د 9 نه مخکې دی پاسي نه. حتی نسو ذکر، که ته ترې تپوس کوې پلانی پاسېدلی وي د 10 نه مخکې نه پاسي، وی د سهار مونځ یاره وی د سهار مونځ نه کوي، وی ماسخوتن ډرامه ګوري، وی مازدیګر کرکټ کوي. دا پیسې وله ورکړې وې خدای ته او پلارانو له دې وله هم ورکړې وې، په حرام او په حلالو هغه نه و. نو حتی نسو ذکر وکانو قوما بورا، او دا داسې خلق و چې دا ډېر خراب خلق و. نو د دې همدغه انجام د دې ظرف کمزوری او د خپل دولتو به دغه نه کو عزم نه کو. نو بیا وی چې په قیامت کې به بل منظر سي، بل منظر به دی چې وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. دی بس نیکی کړي دی په هغې پته مئ چې دا مې په کار راشي، خو چونکې د دې ایمان په الله نه نه کدي لارې سمې کړي، کدي اسپتالونه جوړ کړي، کدي مریضانو لاس علاج کړي، کدي د یتیمانانو سره امداد کړي، کو د کونډو رونډو سره کړي، خو چونکې پیسې حرامه وه ایمان په الله نه الله وایي موږ به د دې عملونو ته ورمخکې شو او دا به وله دوړه کړو. نو چې دا دوړه شي نو د غریب بالته څه وایي، د هغې پکچر پیش کوي. یوم یعز الظالم علی یدیه، نو دی به بیا د خپل لاس ته ډېر خفګان نه چیچي او دی به وایي یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا، کاش چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې او ټوکې مې پورې نه وې کړې. کاش چې د رسول فالوورس چې وو چې هغې ما ته دعوت او د دین دعوت راکاو چې ما په هغو پورې پیشاړې نه وې کړې. دا کارونه ما ولې کول؟ ځکه چې پلانی مې دوست و، اما دوستانه پالله، او څوک چې دوستانه پالي په هغې کې هر څه راځي. نو دی به هلته فریاد کوي لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې پلانی زما دوست نه وې. لقد اضلنی عن الذکر، ده خو زه د ذکر نه د ذکر نه او د الله د نصیحت نه زه ګمراه کړی. دا د آخرت هغه پکچر دی، د چا چې په ذهن کې دا پکچر صحیح ناسي هغه چرته کې
عیبونه په نورو خلقو کې نه لټوي. د هغه ټول سوچونه خپل نجات ته چې زه به څنګه نجات مومم، د هغه سره هر وخت دا غمي چې زه به کرک څنګه یم، دا کوټه او خلقو نه خو دا کوټه خلق چې دی په دې تفسیر الله کوي ان هم الا کالانعام، دا څاروي دي ګورئ، بل هم ادول، دا غینم پاخوا دي. وایي د څاروي دوه صفتونه دي په ده کې. څاروي یو صفت دی چې څوک یې پرانځي نو دی نه پېژني چې قصاب پرانستم که چرواحه پرانستم، چې څوک یې شړي نو څاروی په دې نه پوهېږي چې دی ما مذبحخانې ته بیایي لالی مې که نه ما چراګاه ته بیایي سری مې. دغه شان ده ته پته نه لګېده چې کوم لیډر ما کوم ځای ته ارتاوي، خو د زنده‌باد ناره د هر چا په حق کې لګوي او په نیکو خلقو الزامونه لګوي، او د هغې الزامونه ځکه لګوي چې د قیامت عقیده کمزورې ده. نو عقیده به د الو شي یحشرون علی وجوههم، ځکه دا سړی نه سمیږي، دی به د قیامت په سپېړه سمیږي، او د قیامت سپېړه چې راشي نو دی چونکې الټو نو موږ سره الټه معامله وکړو، دی به الټه دوزخ ته ورتاو کړو. کومو خلقو چې د قیامت په باره کې او د الله په باره کې صحیح اټیچیوډ اختیار کړی دی، دې ته عباد الرحمن وی، دې ته کره خلق وی، دې ته دلاویز شخصیت وی، او دا اقبال پیجندلی وو. نو کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت کے کمامیز ہے مومن. حوری و تمزیریږي، فرشتے و تمزیریږي، او هغه وی یاره مومن خو ډېر دلاویز دی. ولې دا دلته دی بیکاره کارونه نه کوي. ججتی نہیں نظروں میں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، په دنیا کې د ده ججتی نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں. د ورځې دی نه د چنچړې ښکار کوي او نه د کوترې. په کوتره په چنچڼو د شکوڼانو په ښکار پسې نه ځي، د دې بې پیدې کارونه نه کوي. ولې دغه میکائیل او جبرائیل، جبریل و میکائیل کا سیاد ہے مومن، د جبرائیل د میکائیل سره ملګرتیا دی، د هغوی سره مقابله کوي او الله ته ځان نږدې کوي. د ټول سوچونه بالای د ښکته کارونه نه کوي. د هغوی یو څو صفتونه الله بیانوي او بیا د صورت فرقان ختموي. ډومبی صفت یې څه دی؟ د هغو ډومبنی صفت دا دی یمشون علی الارض حونا، په ځمکه چې ګرځي ډېر په عاجزۍ به ګرځي، په ده کې د غرور نومې شی ډوي نه. او د ده چال چې دی د ده د شخصیت ترجمانی، او چې څوک ورته ګوري یاره وایي ډېر عاجزه سړی دی، دا ډومبنی صفت دی. خو دی چې عاجزه وي نو داسې نه چې چا سره به نه میلاویږي، دی خلقو ته د دین دعوت ورکوي. نو که دی بې لمازه ته وایي چې مونځ وکړه، که دی د شریعت خلاف سړي ته وایي چې په شریعت عمل کوه، نو شاید چې هغه ورته الټه شي چې ستا په ما کې څه کار دی، نو هغه جاهل شي، نو دی ورسره جنګ نه کوي. نو دویم صفت یې صحیح وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کله چې ورسره داسې جاهل سړی مخامخ شي نو هغه سره جنګ نه کوي، وایي ورورې سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین. دا د ورځې کارونه شو. د شپې څه کوي؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، د شپې زیات وخت په عبادت کې تیروي. دې ته وایي رهبان باللیل فرسان بالنهار. د ورځې خو دی مجاهدي په اس سوري جهاد کوي، او د شپې راهبي د الله عبادت کوي. ګوره د شپې د جواري کولی شو نه کوي، د شپې د پټه لبه کولی شو نه کوي، د شپې د غلا کولی شو نه کوي، د شپې د ډرامې کتی شوې نه کوي، د شپې د قیسې ور اورولې شوې یا قیسې اورېدې شوې هغه نه کوي، بلکې خپل وخت په سجده و قیامه کې تیروي. او د دې درې واړو کارو باوجود د الله نه دغه عذاب نه دا کم چې موږ مخکې ذکر کو د دې نه او هر وخت یریږي. نو څلورم صفت دی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، رب ردی جهنم نه بچ کې. د څلورم صفت دا سړی چې دی چونکې کاره دی نو کاره کارونه کوي، نو سره د کاره کارونو نه په خپلو کارونو اعتماد نه کوي، د الله په رحمت اعتماد کوي. نو هر وخت د الله نه غواړي چې خدای پاک ماره جهنم نه بچ کې. ځکه د جهنم هغه تصور د ده په ذهن کې ناسي، د ده خلم په کنټرول کې او د ده سترګې په کنټرول کې او د ده لاس هم په کنټرول کې. نو د هر وخت د الله نه یریږي، ډی رپیږي، نو خدای پاکه ماره جهنم نه بچ کې. او څلورم صفت دی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، چرته بې ځایه خرچه نه کوي. د ده چې ودونه نو دی پکې چرته ډزې نه کوي، دی چرته کې بې جا چراغان نه کوي چې اسې دغه لګولي بلپونه او اسې بجلی سیزي دی، دا چرته دی نه کوي. دی اسې بې جا خرچونه په شادي حال کې نه کوي. دی چې دی خرچ چې کوي نو په وخت کې سوچ کوي چې دا د خدای امانت دی، د ګناه په کار کې خسره پیسه نه لګوي.
خو په مباح کار کې دومره پیسې لګي څومره چې لګول پکاري چې کله دې په دغه باندې په اعتدال سره خرچه کوي نو دته دا فایده میلاویږي چې د سره بچت کیږي او هغه د په غریبانو باندې لګي نو خپل ذاتی اخراجات د په اعتدال سره ځان فقو لم یسرفوا ولم یقتروا شومم نه اسینا چې رده بچی چې دی هغه ته رمیخي ضرورتي ادې په دغه کوي هغه پیس کوي چې کم د دکان کې په پونو کې اخلي نو په ملک پیکو باندې خپل بچی وجنی نه بلکې هغه له د میخي پي ګوري اګه فرض کړه د وس کیږي نو خپل بچولا د فریج مخلي اګه وس کیږي نو د خپل بچولا گاډي مخلي اګه نه کیږي نو په عام گاډي کې زی نو دغه لم یقتروا لم نه اسراف کوي او نه بخل کوي وکانه بین ذالک قوام دا د سړي څلورم نمبر صفت ته او پنځم صفت دی چې د دریو غټو ګناونو خو ته تصور نشي کولی چې دی به وکي یو دا دی والذین لا يدعون مع الله الها آخر یو خو شرک نه کوي بل ولا يقتلون النفس د وجلو خړو چا تصور نه کوي چې تماچې راغستی او خلق په وجني دریم ولا يزنون بدکاری نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا تاسو کې غټ ګناه څه دی و ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې خدای ته پیدا کړی تا غل شریک ګوري وای پلانې بابا ودا کارو کی پلانې بادشاہ ودا کارو کی دا غټ ګناه دی و د دینه پس غټ ګناه سره و هغه دا چې تخپل بچی د دی وجنه وجنه چې سبب تاسو سره ډوډۍ خوري نو ستا په دسترخوان دار پرځنی دویم غټ ګناه دی و د دینه دریم غټ ګناه سره و ان تزانیه خلیله جارک ته د خپل گاونډي د زنانه سره بدکاری کې اینه بدکاری خو اسی ګناه ده خو د خپل گاونډي په تا ډیر زیات حق ته چې ته دا کینو دا بیا دریم نمبر غټ ګناه ده نو د دین خزان بالکل ساتي او دا راغش پغم نمبر صفت تای چې والذین لا یشهدون زور دروغ نه کوي نه د دروغ زی تزی نه دروغ گواهی کوي دیو جنا د په انټرویو کې مرشاوي نو هغه نمبر پورا ور کوي د چې پرچی چې کین عمر شاوي هغه نمبر پورا ور کوي ا دې چې وټونه شماري نه پای کې امدان لین کوي نو که سړي 40 وټونه غستین دی ول 400 کینا ځکه لا یشهدون زور د دروغ گواهی چرته نه کوي او که سړي په انټرویو کې 3 نمبر غستی نه ول 30 کینا ځکه چې د ټلیفون شیو دا سړی چې د کار سړی دی د کارونه کار دی او بیا دا و اذا ذکروا بیاات ربهم کله چې د خپل فیسبوک کولاو کې یا د جمعات ته لاړ شي یا د نیکانو خلقو اجتماع لاړ شي او الته آیاتونه واوري نو د سینه چې ګینه نه یوري لم یخروا علیها ثم وعميانا یوي واوري یو وتغوک کی دی یو په ځان پوه کی یو په بیا عمل کوي کچره ټس سے مسکیږي نه نو دا کوټه سړی دی اکه دې کوي نو دې به سوچ کوي چې دا کارونه باندې خو به عمل کول غواړي او بیا دا چې یوازې د ځان نه اخیری خبره دی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین د خپل بچو سره غمی چې زما بچی سار منزله تلیو کنا زما بچی مونږ او دس کوي کنا زما بچی سیګریټ په چرسو او په آیس خو نه دی راوختی او زما بچی د کمی ډلې سره کینی پاسي نو هغه وای چې زه د کور امام نو زما مقتدیان څنګه دي نو هر مشر د خپل کشر په باره کې پریشانای داسې نه چې یو بچی می په پلانې پارټۍ کې دی نو بل بچی می د کمیونست ملګری دی نو بل بچی می د نېشنلست ملګری دی نو بل بچی می د انصاف والو ملګری دی نو که خیری په اره پارټۍ کې زما بینک ته ماته څوک نشي ویلې څوک چې دا خبره کوي او د هر ډله کې الوزي دا خسړې نشي کوي دا کوټه دی دا خود غرض دی کړه سړی به چې د ځان د پاره کم جماعت کم نیک مجلس خوخی اب د خپل بچو د پارم خوخی نو سار منزله به الوزي چې خپل بچی را پاسي او د شپې به الو د کیږي چې د خپل بچو کمرې چیک کی چې د لسو کالو نه په بر چرته په یو کټ کې خو نه دی پراته ناغه به دا کوشش کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین د خپل بچو ته د مانځو وینا کوي چې د 2 کال ته عمر ورسی وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین اکه چې د لسو کالو شنو بیا ولا سزا ورکوي وفرقوا بینهم فی المزاجع اپ کټونو کې د یو بل نه جدا کړي نو چې کله داسې پتونه په دې سړی کې نو دله بیا خدای پاک غټ زی ور کوي اولئک یجزون الغرفه بما صبروا صبر چون کې د جنت قیمت او د ادا کو نو الله بوله بالا خانه ور کوي د عجزی کړي وا نو خدای به وس دلته پورته کی اکد تکبر کړي نو خدای به حقته کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين